الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. دیتا سورة محمد هم ویلی شي او سورة قتال ورته هم ویلی شي، چونکه د نبی علیه السلام اسم محضا په دې سورت کې راغلی دی. په دې نورو سورتونو کې اسماء کنیه د اسماء لقبی د نبی علیه السلام ذکر شوی دی، یا ایها النبی یا ایها الرسول، خیال کراله کنه. او دلته اسم محضا د نبی علیه السلام ذکر شوی دی. ندیتا سورت محمد زکا وی آیا دا چې دیتا سورت قتال وی زکا پا دے که دی جہاد حکم راغل دی، او ربطی دا مخکنی سورت احقاب سرا دا دی چې پاگی که دا کفار و عاقبت ذکرو، پا آخر که دا کفار و عاقبت و انجام ذکرو، او دا دی پا اول که دا کفار و عاقبت و انجام اللہ تعالی ذکر کئی. دغه یو ظاهر ربط ته خیال کرا لکه. باقی دا صورت دا د مدینه منوره د هجرت نه ورستو نازل شوه دی. او یو آیات چې کم دینو اغا چې کای من قريه دغه آیات کریمه چې ده ندا دا د هجرت په اول شروع کې دا نازل شوه دی، خیال کرا لکه. او کم آیاتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شي یا په دوران د هجرت کې دیتا مکی ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ مکی. او چې د هجرت نه وروسته نازل شي هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته مدني ویلی شي. نو د دې صورت بعضې حصه مکی ده او بعضې څه ده؟ مدني ده. خو چونکې اکثر آیاتونه بعد الهجرت نازل شوی دی، نو دلته وطنم صحیح خیلی دلته و مدنی نوم وته چې کوم دی نه شي، او دلته مکی لیکلی دی او څه به کوي مدنی او نو مطلب دا دی چې اکثری آیاتونه د دې سړي بعد الهجرت. نو الله جل شانو فرمایي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كم خلق، چې کفر کړي دی او خلق منی کړي دی د لار د الله تعالی نه، ازول اعمالهم ورکشو اعمال د دی دغه خلقو خپل اعمال ختم کړل. خیال کړل ځکه لکه څنګه چې الاسلام يهدم ما كان قبله، دارنګ الکفر خیال کړل کنه کفر چې کم دی دا یهدم ما کان قبله، د کفر د وجه نه چې کم نیک اعمال مخکې کړي هغه څه شو؟ هغه ورک شو، هغه نیست و نابود شو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم الله معاف کړ دیتا سیئاتهم گناهونو د دی واصلح بالهم او الله اصلاح وکړه د حال د دی. چا چې ایمان راوړو د دې حالات الله درست کړل. ذالک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، ادا دی وجنا چې کافران هغه اتباع کړل د باطل، هغه په باطل پس روان شوی دي. وان الذين امنوا اتبعوا الحق، ایمان والو اتباع کړل د حق من ربهم د جانب ربنا. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، دارنګ بیانې الله تعالی د خلقو لپاره مثالونه، احوال د خلقو د مؤمنینو احوالهم بیانې او د کافرینو هم بیانې. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، دا د جهاد هغه آیاتونه دي چې دې ته سورت قتال هم ویلی شي، ځکه په دې کې د کفارو سره څه دی؟ د جهاد حکم دی. خیال کرا لکه د کفارو سره د جهاد حکم دی، او دا د بدر د جهاد چې کم دی نه تذکره ده، ځکه خو ځینې آیاتونه څه دي؟ هغه مدني دي. خیال کرا لکه فاذا لقيتم الذين، کله چې تاسو ملاقات وکئ د هغه خلقو سره کفرو چې کافران دي، فضرب الرقاب ووهئ دوی لره سټونه. څه چل وکئ؟ یعنې فضربو ضرب الرقاب، پوه شوې که نه؟ ووهئ دوی لره سټونه. د کافر قتل څه دی؟
په دې شکل روا دی چې سر ته نه پرې کې پوه شئ پې که نه مصله حرامه ده او ضرب الرقاب څه دی جایز دی مصله دې ته وایي چې شکل والا خراب کړي وګونه ته نه پرې کې پوزه ته نه پرې کې شونډې ته نه پرې کې دې ته مصله ویلی شي د دې اجازت نشته دی حتی اذا اسخنتموهم حتی چې کله تاسو وینئ توی کوي د دې کافرانو او د دې سره قتال شروع کوي نو بیا څه چلو کوي بیا څلور حکمونه دي پشد الوثاق وتړی دي په مضبوطۍ سره چې کله جنګ هم شروع کو نو چې کوم قیدیان کوي هغه مضبوط وتړی وثاق څه ته ویلی شي زنجیر ته زنجیر کلک کوي پوه شوې به که نه فاما منن بعدو بیا ستاسو خوښه ده احسانا نه پرېږدوئ احسانا نه پرېږدوئ پوه شوې به که نه پیسې ته نه مه اخلئ دغه شانتې احسانا نه پرېږدوئ ستاسو مریان شو آزاد یې کوئ خیال کې راله که نه آزاد یې کوئ و اما فداء آیات نه فدیه والی څه جرمانه ته نه والی خیال کې راله که نه پیسې ته نه واخلئ او دوی څه کوئ آزاد کوئ ایو بله طریقه هغه هم جایز ده چې دلته نه ده ذکر چې د قیدیانو په عوض کې آزاد کوي د هغې تاسو سره قیدیان دي او ستاسو د هغې سره قیدیان دي د قیدیانو په عوض کې څه کوي آزاد کوي تر کومې پورې دا عمل ورسره وکړئ حتی تضع الحرب اوزارها حتی چې وضع کړي دا جنگ اوزارها هتیار خپل څو پورې چې جنگ ختم شوی نه دا درې کیفیات ته دې سره کوئ یا یې قتل کوئ یا یې په زنځیرونو وتړئ یا ترې نه څه والئ فدیه ترې نه واخلئ ذالک دا عذاب چې دی یا دا حکم د جهاد چې دی دا ثابت دی دا حکم د جهاد چې دا درې احکام دلته ذکر شو دا ثابت دی ولو یشاء الله کچره دا الله خوښه شوی وي لن تصر منهم نو الله به انتصار کړی د دینا که دا الله خوښه شوی وي نه دی به الله تعالی هلاک کړي خیال کراله کنه او خدام دا الله تعالی یو رحمت دی چې دې ته دا درې واړه خبرې څه کړلې دا درې واړه خبرې جایزې کړلې چې هلاکوئ یې نه او څه چلو کوي قید یې کوي یا احسانا نه پرېږدوئ احسانا نه څه کوي پرېږدوئ یا ترې نه جرمانه والی یا ترې نه فدیه والی که د الله خوښه شوی وی لن تصر منهم د دې نه به یې مدد په قصاص سره اخیستی په څه سره په قصاص سره او په قتل سره دام د الله تعالی احسان دی پوه شوې به که نه چې د کفارو سره په جهاد باندې اکتفا وکړله او د دې قتل لازمي ونه ګرځاوه پوه شوې به که نه او د هغې برکات بیا څه چې کم کسان به دوی په دغه پرېښودل که نه په احسان باندې هغې به په اسلام بیا مشرف شو چې په احسان به یې پرېښودو په اسلام به مشرف شو یا به یې ته نه فدیه واخیستله جرمانه به یې ترې واخیستله هغه هم په اسلام باندې څه شو مشرف شو دا د الله تعالی خصوصي احسان ولکن لیبلو بعضکم بعض ببعض دا جهاد د دې لپاره الله مقرر کړی دی چې امتحان وکړي الله تعالی د بعض ستاسو په بعض سره بعض ستاسو په بعض سره والذین قتلوا فی سبیل الله کم کسان چې شهیدان شو خدا د مؤمنانو ذکر کوي چې د مؤمنانو نه کم کسان شهیدان شو فلن یضل اعمالهم ورک باندې کې الله تعالی اعمال د دې اعمال ورک نه شو د دې اعمال زنده شو د دې اعمالو بهترین بدې شهدا او تور کیږي خیال کراله څنګه چې الله تعالی فرمایي چې شهید چې دی دې ژوندې دی بل هم احیاء ولکن لا یشعرون خیال کراله سیهدیهم الله به ضرور دې ته هدایت وکړي د دې ته به رهنمایي کوي د مجاهدینو ته ویصلح بالهم الله به اصلاح کوي د حال د دې خیال کراله الله به اصلاح کوي د حال د دې د حالات په الله درست کړي ويدخلهم الجنه او داخل به کې الله تعالی د مجاهدین لرا مجاهدین به جنت ته داخل کی عرفها لهم الله به خود دې ته دغه جنت لهم چاته د جنت د شهیدانو ته دې ته به جنت ته مخ کې نه معلوم وي
مفسرین حضرات فرمایي چې د جنت کور هغه به دې ته داسې معلومي لکه د خپل کور به ورته داسې علم نه وي خپل کور د سړي نه یېرېږي خو د دې نه به د جنت کور نه یېرېږي او خپله ښځه د سړي نه خطا کېږي پوه شوې که نه خو دوی به خپلې ښځې چې کوم دی هغه به پېژني هغه خطایي به پکې نه راځي پوه شوې که نه عرف عالم د مخکې نه به ورته الله تعالی ښودلي چې دا د ښځه ده او دا د کور دی پوه شوې که نه عرف حاله باقي دا خبره ده چې په دې ځای کې څه تعارض د آیاتونو راغلی دی بل ځای کې خو الله تعالی فرمایي خیال کراله که نه چې آیات کریمه ده خیال کراله که نه بل ځای کې آیات کریمه ده چې تاسو پیډیا چې کم دی نو اخذتم دا آیات کې لولا کلمة سبقت من ربك لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظیم تاسو دا پیډیا ولې په بدر کې واغستله خیال کراله کنه دا پیډیا ولې واغستله په بدر کې خیال کراله کنه کچره دغه پیډیا دا عمر رضی الله عنه او حضرت معاذ رضی الله تعالی سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه چې کوم نه خلاف کو او نور ټول صحابه کرامو د پیډي په حق کې خپل رائے پیش کړله چې پیډي د بدر د قیدیانو چې هغه او یا قیدیانو د دې پیډي د واغستلې چې داغه د وجنه اسلام مضبوط شي او خزانه د اسلام مضبوطه شي او سامان د جهاد په واغستلې شي نو الله تعالی زورن اصحاب کرام تراولې غل چې تاسو دا پیډیا ولې واغستله کچته د الله فیصله ده خیال کراله کنه کچره دا الله تعالی غوښتله نه پتا سو کچره دا الله تعالی فیصله دا نه وي شوی چې د بدر غازیان معاف دي کدا فیصله نه وي شوی نه لمسکم فيما اخذتم فيه عذاب عظیم پتا سو به زورور عذاب د الله تعالی راغله او د دې وجنه نبی علیہ السلام بیا و فرمایله چې کچره بچ کېدل د عذاب د دې پیډې نه یو حضرت عمر او یو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه به بچو انور ټول مسلمانان بسو هغه په عذاب کې راغلو داغه آیات کریمه نه چاغه د سورته انفال آیات ته داغه نه معلومیږي چې دا پیډیا غسل سدي ناجایز دي او د دې آیات کریمه نه ثابتېږي چې فدیه غسل سدي جایز دي و اما فداء حتى تزع الحرب اوزارها نو دلته د حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه یو قول داده چې دا آیات کریمه دا منسوخ شوه ده په دغه آیات د سورته انفال باندې نه او وسو دغه غسل جایز نه دي دا پیډیا غسل جایز نه دي دا په دغه آیات باندې چې لمسکم فيما اخذتم فيه عذاب عظیم هغه ولا ناسخ ده د سورته قتال دا آیات څه ده دا منسوخ ده دا یو رائے د ابو حنیفه رحمت الله علیه خیال کراله لیکن صحیح قول دا ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل قول نه رجوع کړی دا نور امامانو ته د سرورو ایوالو امامانو دا رائے ده چې هغه آیات د سورته انفال هغه منسوخ شوه دی دا ولا څه دی دا ولا ناسخ دی دا د سورته قتال دا آیات څه دی دا ناسخ دی په شبه کنه او د دې مثالونه موجود دي خیال کراله کنه چې اصحاب کرامو سره چې څومره قیدیان راغلیو نو هغه ټول آزاد کړي دي ټول څه دي آزاد کړي دي او پیډي چې کم دینو نه دی اغستی خیال کراله کنه بلکې دغه څه آزاد کړي دي نو څلور طریقې د قیدیانو د کفارو د قیدیانو په باره کې څلور طریقې جایز دي په شپه کنه احسانن پر خودل پیډیا غستل مریان جوړول او قتلول سو طریقې شولې
څلور طریقې په اسلام کې د قیدیانو د پاره د قیدیانو د مشرکانو د پاره څلور طریقې جایز دي من په احسان سره پرې خودل فدا په فدیه سره فدیه نه غستل اشتراق او غلام جوړول چې دغه مریان او دغه وینځي تاسو څه جوړ کړئ مریان جوړ کړئ خیال کړه اخستل خرڅول او قتل امرواد چې دغه قیدیان بیا څه کې قتل کې دا څلور واړه طریقې په اسلام کې څه دي دا جایز دي خیال کړه لکه او دغه وجه ده چې د عائشہ رضی الله تعالی عنها یو کم او یا مریان او هغه آزاد کړو سو یو کم او یا مریان د چاو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او دې آزاد کړو د عباس رضی الله تعالی عنہ او یا مریان د حضرت عباس چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پلار دغه او یا مریان هغه آزاد کړو د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ دغه سل مریان سل هغه سل والے بیا آزاد کړو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه سل مریان سل او هغه آزاد کړو چلنا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ زر مریان زر هغه آزاد کړو او ذوالکلام حمیری رضی الله تعالی عنہ د یو بل صحابي دی ذوالکلام حمیری داغه اتذر غلامان او هغه آزاد کړو په یو ورځ کې آزاد کړو ذوالکلام حمیری اتذر غلامان دا آزاد کړو او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دیر زره غلامان سو دیر زره هغه آزاد کړو پوه شئ به دا د دې عملنا دا خبره ظاهره شولا چې دا آیات کریمه ناسخ ده او هغه آیات چې کوم په سورته انفال کې تیر شوه ده هغه ورلا منسوخ نو الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تنصروا الله کتاسو مدد کوي د دین د الله ینصرکم الله واستاسو مدد وکي تاسو جهاد کوي د پاره د څو د اعلان د کلمت الله الله واستاسو مدد وکي ويثبت اقدامکم محکم وکي قدمونه تاسو قدمونه به مضبوط کی په جهاد والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي پتا صلهم هلاکت د دې لپاره خیال کراله کنه معنا فتعسا تعسل لهم دا تعسن مفعول مطلق ده د فعل مقدره هلاک شو هلاک راغی هلاکت لپاره د دې خیال کړه تعس ویلی شي هلاکت واضل اعمالهم او رکر الله تعالی اعمال د دې اعمال هیڅ اثر دي ته ونه رسیدل د خیر ذالک بانهم دا په سبب د دې سره چې دغه کافران چې دي کریهو ما انزل الله دی مکروه غنل هغه کتاب چې الله نازل کړي دي دا الله د کتاب نه نفرت کړي په احبط اعمالهم ضایق الله تعالی اعمال د دې افلم یسیرو فی الارض آیا نګرځي دا کافران پزمکه کې پینظرو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه شو انجام دا کفارو چې مخکې تیر شوی دي دمر الله علیهم الله هلاکت راوسته په دغه کافرانو باندې وللکافرین امثالها او د کافرانو د لپاره په مثل دغه عذابونو دي څنګه عذابونه چې د مخکنو ته ورکړی شوی دا د ورسو د لپاره هم دي ذالک دغه عذاب چې دی بیان الله مولا الذین آمنوا یا ذالک کی اشاره ست ده فلاح د مؤمنینو ته دا کامیابی د مؤمنانو چې دا بیان الله مولا الذین دا په سبب د دې سره چې الله تعالی مددگار دی د الذین آمنوا د ایمان والو وان الکافرین لا مولا لهم بشک کافران چې دي نشته د مددگار د دې لپاره نشته د مددگار د دې لپاره پوه شئ به کنه په یو جنگ کې د کفارو شاعر چغواله ولن العزا ولا عزا لكم زمونږ عزا شته د استاد عزا نشته دی نبی علیہ السلام حضرت حسان رضی الله عنه ته وی له جواب ورکا هغه ورته وی لن المولا
ولا مولا لکم اورې کنه زمونږ مولا شته دی او ستاسو مولا نشته دی مولا مددگار ته وایي ان الله يدخل الذين امنوا بشك الله تعالی داخلي ایمان والا وعملوا الصالحات چې نیک اعمال کړي جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون کافران څه چل کوي یتمتعون دوی فائدہ حاصلې د دنیا وياكلون خوراک کوي کما تاكلون انعام لکه خوراک کوي چې خوراک چې کوي زناور ها د داسې خوراک کوي لکه زناور چې خوراک زناور پکې د ولاړ او د ناست فرق کوي او اکثر زناور په زمانه خوراک کوي په ولاړ او د مؤمن شان دادی چې د په ناست خوراک کوي په ادب او په احترام سره کوي والنار مسوى لهم او ور د جهنم دا ځای د سکونت تدینه وکای من قريه ډیر کلی دي هي اشد قوتن چې هغه ډیر سخت دي په قوت سره من قريه کده کلیستانه تسلی د نبی علی السلام ته ولې خپکه نور داسې مضبوط کلی چې استاد کلی نه مضبوط دي هغه کلی ما هلاک کړی دي التي هغه کلی اخرجت کا چې تیشتلې ما پیغمبر کم کلی چې تر ایشتلې د کلی نه دغه نه سخت کلی ما هلاک کړی دي اهلکنا من هلاک کړی دي دغه کولو لرا فلا ناصر لهم نشته مددگار داغي افمن کان علی بینه من ربی هغه پیغمبر چې په واضح دلیل سره د جانب دربنا کمن زوین له پشان داغه مشرکانو دي زوین له سوء عمله چې خاصه شوی دغه ته بد عمل ددی وتبعوا اهواهم اتباع کړي د خواهشات خپلو نو آیا دا پیغمبر چې هغه الله او توازیه معجزې ورکړي دي دا پشان دغه کفارو دي نه دا څه نه ده بلکې د لپاره د دنیا او د آخرت نعمتونه دي مثل الجنه التي مثال داغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی د پرهیزګارو خلکو سره دغه جنت دا څه ده دا د دې صحت حقیقت ده فيها انهار پدې کې نهرونه دي مما اندوبو غیر آسن بدبویا دا چې نهرونه د جنت دي چې هغه بدبویا کېږي نه د دنیا او بچ ډېر ایثار شي یا په یو ځای کې ودرېږي نو هغه څه شي بدبویا شي وانهار انور نهرونه دي من لبن د پيو لم يتغير طعمه چې نه بدل شوی مزه داغه خوند داغه هغه چرته بدل شوی نه ده وانهار نور نهرونه دي من خمر د شرابو لذت للشاربين چې هغه خوند او خوشحالي د پاره د سکون کو وانهار نور نهرونه دي من عسل چې هغه د غبین دي مصفات ستره غبین یو خدا سي غبین چې بلا خشا کې پکې نه دغه ستره غبین ولهم فيها من كل الثمرات د جناتیانو د پاره پدې کې هر قسم میوجات او مغفرت تعالی دي د ورضوان من الله اکبر درزان بل غټ نعمت نشته کمن هو خالد فی النار آیا دا جهنميان پش دا جنتیان چې دي کمن دا پشان داغه چا دي هو خالد فی النار چې همیشه په اور کې وسقوا ماء حمیما او بس کولې شي په جهنميانو باندې ګرمي وبو فقط امعاءهم کټ پکې کلمې د دی چې دا وبد دی په دې خېټو باندې ورزي دا کلمې به سره پخکته ورزي امعاء اقصاب اقطاب کلمې ته ویخه امعاء اقصاب قصاب کا کاته قصاب ولي وي وجه تسمیه وي پاسماو کې شرط نه ده کنه قصاب ته قصاب ولي وي ځکه د کلمې راو باسي قصاب څه ته ویلې شي کلمې ته وي قطب ته هم وي قطب او قصب او معاء ومنهم بعض د دې مشرکانو نه مناغدي یستمعوا الیک چې وګ دي تا ته حتی اذا خرجوا من عندك حتی چې دی اوځي د حضور ستانه قالوا بیا وای للذین اوتوا العلم وای په حق دا خلقو چې هغه ته علم ورکړی شوی دی هغه ته سوې ما ذا قال انفا سو ویل دی پیغمبر وسه یره دی پیغمبر باندې دا اوس دا خلق ځان ته جمع کړي دي او وعظ ورته کوي نسوي
اولئک الذین دا خلق دے تبع الله علی قلوبهم چې الله مهر والده په زړونو د دې باندې وتبعوا اهواهم دې اتباع کړی د خواهشات خپل والذین اهتدوا کسان چې هدایت ولدي زادهم هدن الله چې واکد دې د لپاره هدایت وا پدې چې نبی علیہ السلام متواز کوي د دې هدایت نور سیوا کی وآتاهم تقواهم ورکړه الله تعالی دې تاغه تقوا خپل په هل ينظرون دې انتظار نه کوي څوک دا مشرکان الا ساعه مگر د ورځې د قیامت انت تاتيهم بغتتن چرا بشي دې تنا صافا فقد جاء اشراطها بشکر اغلی دي علامه د قیامت علامه د قیامت موجوده شوی دي ها اوس ناصفه په دوی باندې سرازي قیامت راځي فانا لهم بیا بشرط د دې لپاره اذا اجاتهم هر کله چې دا علامه راشي چې علامه دي تراشي نه النا لهم ذکراهم ان لهم ذکراهم کله به د دې لپاره یا شرط به د دې لپاره نصيحت ها چې علامه د قیامت موجود شولې بیا به نصيحت نه قبلي ها بیا به نصيحت بیا به توبه نه قبليږي نصيحت به نه قبلي غټ علامه چې موجود شي هغه غټ علامه کې ها یو علامه چې دا هغه نورسو د توبې دروازه بنديږي هغه څه د انور راختل دي د قبلې د طرف خیال کراله دا درې قسمه علامې دي ها یو علامات صغرا ها خیال کراله کنه په ابتدا د اسلام کې علامات صغرا بل علامات صغرا په د میان د اسلام کې بل علامات کبرا په اخر د اسلام درې قسمه علامې دي علامات صغرا چې کوم په ابتدا د اسلام کې راغلي دي خیال کراله یو بعثت نبی علیه السلام بعثت نبی علیہ السلام خیال کراله دام د قیامت علاماتونه یو علامات بل علامت شق القمر او بل پرون تیر شو علامت سو د فتح د روم غلبت الروم فی ادنى الارض او سلورم علامه د سو علامه چې کوم دینه د جهاد بدر چې پاغي کې الله تعالی دیتا قوت اسلام ظاهر او بل علامه هغه دخان مبین چې څنګه مخې تیر شوی دی په شپه دا پنځه علامې وي د علامات صغرا دي په ابتدا کې او بیا علامات صغرا هغه سوار لسنوري دي چې هغه ټول موجود شوی علامات صغرا یو دا چې مال به خلق غنیمت وګڼي نه مال غنیمت دغه امانت به خلقو ته غنیمت ښکاره شي چې څوک سره امانت کیږي نه دا به ورته غنیمت ښکاره شي او دویم مال غنیمت به ورته دولت ښکاره شي یعنی د غنیمت مال به ځان له اخلي تقسیم ته بین ورکړي مال غنیمت به ته دولت ښکار شي مال امانت به ته غنیمت ښکار شي او درېیمه زکات به ته تاوان ښکار شي او څلورمه علم بکې د دنیا د پاره علم بکې د څه د پاره د دنیا د پاره یعنی دینی علم ابد د دنیا د پاره کوي پینځمه نخه خاون به د خځې تابع شي او خاون به د ښځې څه شي تابع شي د مور پلار نه به نافرمانه شي او شپږمه نښه دوست به نږدې شي او پلار به لرې شي دوست به نږدې شي او پلار به چې دی نو دا به لرې شي او اوومه نښه په جماعتونو کې به شوري د عبادت په ځای به صحیح شوري او اتمه نښه نا پاچق سړی به د قوم سرداري د قوم مشر به صحیح پاچق سړی خیال کراله او د قوم
منبر چې دی او د قوم نماینده چې دی هغه به رذیل سړی وي د قوم نماینده به رذیل سړی وي او بل دا ده چې اکرم الرجل مخافة شره د یو سړي د شر د وجه نه به د هغه قدر کېږي د شر د وجه نه او یولسمه ده چې سندرمارې ښځې به ډېرې شي سندرمارې ښځې به ډېرې شي اوس خو یوازې ښځې نه دي سړي هم سندرمار دي پوه ژبې که نه په دې ګاډو کې چې ناست وي صاحب ټول به چې کوم دی نه ګډېږي پوه ژبې که او 12مه دا ده چې د سرود څیزونه به ډېر شي د سرود او 14مه دا ده چې شراب به عام شي شراب به څه شي عام شي او 14مه دا ده چې ولعن آخر هذه الامة اولها د دې امت آخري خلق به په لمبو خلقو باندې لعنت لیږي پوه شوې داغه 14مه نښه ده او علامات کبرا اخو مخکې تاسو ته ذکر شوي دي بار بار ذکر شوي دي خیال کړه کنه دجال لمبۍ نښه دجال دی بیا عیسی علیه السلام دی بیا یاجوج ماجوج دی او بیا د نور راختل دي د مغرب نه او 3 خسفونه دي یو خسف د مشرق دی بل خسف د مغرب دی او بل خسف چې کم دی نه د څه دی د عربو دی او بل چې کم دی نه څه دی دا نار دی چا به د عدن نه پیدا کیږي بل دابة الارض دی خیال کراله دغه علامې دي چې دا علامات کبرا دي ويقول الذين آمنوا وای ایمان والا لولا نزلت سوره ولن نازلېږي په دې پیغمبر باندې یو سورت ولی په دې پیغمبر باندې یو سورت نه نازلېږي خیال کراله دا چې سورت چې پاغي کې د جهاد حکم دی چې پاغي کې د جهاد حکم دی دا مدینه منوره دا خیال کراله دا مسلمانانو خواهشو کو چیرې د آیات نازل شي چې پای کې د جهاد حکمي چې موږ د کفارو سره جهاد فاذا انزلت هر کله چې نازل شو سورۃ یو عظیم الشان سورۃ محکمه چې هغه محکمو دا چې سورۃ چې پای کې نسخ نو محکم کمه ته وی چې نسخ پکې نه وذکر فی القتال پاغي کې ذکر د جهاد شو رایت الذین تبین یا کسان فی قلوبهم مرض چې بزنونو دای کې مرض د نفاق ته منافقان هغه ته دغه آیات ډیر چې کم نه سخت ينظرون قتل تا ته پیغمبره نظر المخشی پشان د نظر د هغه سړي چې بیوشي راغلی علی پد باندې من الموت د ځان کدن د مرګ دا چې بد تا ته قتل یې پیغمبره چې کله دغه آیات ته جهاد نازل شو فاولا لهم هلاکت د دې لپاره دغه منافقینو لپاره دي صحیح هلاکت طاعت و قول معروف لازم د دې سره طاعت شتا او قول معروف پکار خدا و چې دې شتا اطاعت کړي وي او قول معروف کړي وي پیدا عزم الامر هر کله چې ثابت شو حکم د جهاد هر کله چې آیات نازل شو او حکم د جهاد ثابت شو فلو صدق الله کچره دې تصدیق کړي وي د الله تعالی دې منافقانو د الله د حکم تصدیق کړي وي لکان خیر لهم دا بدل بهتر و د دې لپاره فهل عسیتم قریبا هل آیا عسیتم قریبا د چتاسو ان تولیتم کچره تاسو وګرځیدای د جهاد نسش ولای د جهاد نه واپس ولای نه قریبا دا ان تفسدوا فی الارض چتاسو په فسادو کې پدمکه کې یدا د عسیتم ما تحت شخه قریب د چتاسو په فساد وکي پدمکه کې وتقطعوا ارحامکم او قطع بکای رشتې خپلې رشتې به کټ کړي ځکه د جهاد نه کول سره دا دوه خبرې لازمي دي فساد فی الارض او قطع د رشتې
اولئک الذین دا خلق دی لعنهم الله تعالی لعنت کړي پتی باندې فاسوامهم الله تعالی دی کانه کړي دي څوک دا منافقان واعمى ابصارهم اوړاندې کړي دي سترګې د دی افلا يتدبرون القرآن آیا دوی سوچ نه کوي په قران پاک کې د دې په مضامینو کې سوچ نه کوي هم علی قلوب اقفالها ام په معنا د بل سره بلکې پزړونو د دې باندې جرندې دي د دې منافقانو پزړونو سره دي جرندې دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم کم کسان چې مرتد شو په شاګانو خپل باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس لغنه چې دې ته ظاهر شوه هدایت ته ظاهر شوه دي او باوجود دغه نه دی مرتد شو الشیطان سول لهم شیطان خرڅ کړي دي ته ارتداد د خپل ارتداد او کفر او تصدی دا وته خرڅ کړي دي واملا لهم او دوی ته عددي سره وعده کړي دي شیطان سره وعده کړي ها ونملي لهم ان كيدي متين املا څه ویلې شي ها هغه دا خیال کراله کنه وعده کول دراتون کې زمانه پوښي وحجرني مليا ملي معنا ها خیال کراله کنه ډیره زمانہ ندی ته د ډیرو زمانه وعده وتسره وعده وسره وکړلې شیطان سره وعده وکړلې یعنی دې ته مهلت ورکړه ذالک تا عذاب سبب د دې سره بیان انهم قالوا للذین کرهوا ها دا عذاب په سوجه سره بشک ویل دي کافرانو ها بانهم قالوا للذین كفروا ویل دي کافرانو ته دي منافقانو کافرانو ته وی په شی به ها وقالوا للذین کرهوا ما نزل الله بشک دي منافقانو ویل هغه يهودانو ته چې هغه مکروه غني هغه آیاتونه چې الله نازل کړی دي چاته وی يهودانو ته وی ها و مستاسو ملګری یو ښا و اذا قيل لهم ها خیال کراله چې کله دې چې کوم نه و اذا ها الى شياطينهم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم نو منافقانو يهوديانو ته هغه يهوديان چې قران پاک مکروه غاڼه هغه ته سووي سنوتيكم في بعض الامر من بيتات کو استاد په بعض امر د دین په خبرو کې به موږ تاسو ملګری والله الله تعالی چې ده ها يعلم اسرارهم عالم دی الله تعالی پرازونو د دې باندې دا پټه مشورې چې دا منافقان د چا سره کوي د دې يهوديان سره په دې الله عالم دی فكيف اذا توفتهم الملائکه سهل بيد دي منافقانو چې فرشتي ته نسا واخلي يضربون وجوههم بیا بمخي وهي بمهونه ددي وادبارهم او شاغان ددي فرشتي په پیدا ګرزونه راکېدي په دې منافقانو باندې مخ ته به وخي او شاته به وخي ذالک بانهم دا په سبب د دې سره چې بشک دا منافقان چې دي اتبعوا ما اسخط الله د اتباع وکړه داغه ما اسخط الله د اتباع وکړه داغه اعمالو چې الله یې وسکه وکرهو رضوانه او بده وګڼه خیال کراله کنه د اتباع وکړه داغه خبرو د يهوديانو چې الله یې وسکه وکرهو رضوانه او بده وګڼه رضا د الله تعالی خیال کراله کنه د منافق د يهوديانو څه چلو کو د يهوديانو نه د منافقانو بد وګڼل رضا د الله تعالی فاحبط اعمالهم الله ضایع کړ اعمال د دې اعمال سکړل ضایع ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کړي دي هغه کسانو چې په ځونو کې مرض دي چې هغه منافقان دي الله يخرج الله اذغانهم دي دا ګمان کړي دي چې الله بظاهر نه کې د دې د حسدونه د دې د حسدونه د دې د بغضونه ها زغن څه ویل شي حسد تا زغن حسد حقد پوښی وکړه ها زغن حسد او حقد او قلا ما ودعك ربك وما قلا بغض توي پوښی وکړه زغن حسد حقد قلا او بغض ولو نشاو کزمونگا خواه شی لأرینا که هم منگ بخودلو دیتا تا زما حبیبا کزما خواه شی دا منافقان بزتا تا وخیمه
فلعرفتهم تبدو پیجنې بسیماهم پنخو د نمونو خپلو سره یا پنخو د شکلونو د دې سره خیال کراله حدیثو کې راځي د مسند احمد یو روایت ده د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو خطبه کې دغه منافقانو تذکره وکړه دا څلور کم سلويخ منافقان سره د پلرونو نه د دین نمونه ذکر کړل سره د پلرونو خیال کراله دا مسند احمد کې د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ څخه داغه روایت او د دې وجنه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ با دا خبره کوله چې والله لو قلته لقطع هذا البلعوم وإذا خپې جنما دا منافقان پوښ وکړه خو کوای ما نه دا مړی می پری کیږي څه چل کیږي لقطعت هذا البلعوم دما دا مړی به پریش دغه دغه زمانہ بیا د چاوا د تابعین زمانہ وا د خلفای راشدین زمانہ ختم شوی وا بیا د اسلام مخالفین هغه ډیر نو الله فرمایي فلو ولو نشاء كتمونغا خوخشي لا اريناكم تبوخم تاتا دا منافقان فلا عرفتهم بسيماهم تبوخج وبجني ديلرا پنا خود دي سرا ولا تعرفنهم خامخ وبجني دي منافقان لرا في لحن القول پتلفظ دا قول کې پتلفظ دسګه د کلمات د دې خبرو د انداز نه بتا دا منافقان معلوم کی لحن ستویل شي غلطه ته یو لحن جلی دی او بل څه دی لحن خفي دی په غلطه د اقوالو کې به تدوی پیژنې والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم خامخ موږ به ازمایش کو پتا تو باندې امتحانونه به باندې راولو حتا نعلم المجاهدين منكم حتا چې موږ تمیز راولو د مجاهدین استادونه والصابرین او د صابرین استادونه ونبلو اخباركم او موږ به معلومات کو د حالات استاسو د عواقب او د حالات د دې معلومات به موږ سکو هغه ان الذين كفروا بشاق هغه کسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله خلق من کړي د لار د الله تعالی نه وشاق الرسول او خلاف کړي د رسول صلی الله علیه وسلم نه من بعد ما تبين لهم پس لدینا چې ظاهر شوه دي تا الهدى هدایت او تظاهر شوه داغه باوجود به کفر کړي دي دغه منافقین لن يضر الله شادي بشري ضرر ونرسي الله ته دیوشي وسيحبط اعمالهم الله بزای کی اعمال ددي دي منافقانو چې څومره اعمال حسنه کړی دي اب ضایع یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا بیان د مخلصین دی ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا کم کسان چې هغه کفر وکړو او خلق منی کو دلار د الله تعالی نه خلق لري کده منی کو دلار د الله وې دا قید اتفاقی دی دا عذاب د ټولو کافرو د پاره څه دی عام او شان نزول د دې بیانې چې دا بنو قریظه او بنو نذیر دا غيو خوشبک او په یو روایت کې راځي چې دا 12 منافقان داغي په حق کې د آیات کریمه نازل شوه چې دی په بدر کې د کفارو مرګتیا کوله د بدر په جهاد کې با د کفارو مرګتیا او نو فرمای کم کسان چې هغه کفر او خلق منی کدلار د الله تعالی نه ثم ماتوا بامر شو وهم کفار پدا چال کې چې دي کافران دي فلن يغفر الله لهم الله چر مغفرت نه کوي دغه منافقانو دغه منافقانو الله مدد مغفرت نه کوي فلا تهنوا پس سستی مکوي په جهاد د دې کافرانو کې وتدعو الى السلم خیال کراله سستی مکوي په جهاد کې وتدعو الى السلم پدا چال کې چتا سو بلنه کوي صلح تا خیال کرا دا چې سستی مکوي چې تاسو دې ته چکم نه چغو وخای چې زمون سره صلح وکړي نه
د يرنا د صلح اعلان چرته ونه کوي وانتم الاعلون تاسو غالب یې تاسو مسلمانان به غالب کېږي والله معكم الله ملګری تاسو دې دې ته د صلح اوازونه مکوي خیال کراله کنه ها بلکې په جهاد کې څه کوي ها مړه نه کوي او په دغه کوي خپل سختی ظاهر وي د صلح د دې سره چې کوم نه کوشش مکوي والله معكم الله ملګری تاسو دې ولن يتركم اعمالكم کم بن کې الله تعالی اعمال تاسو خیال کړل نقصان به ورنه کې الله تعالی اعمال تاسو د اعمال به الله تعالی دا به الله مضبوط کی وترسته ویلې شي ها کمیتا پوشه ها وتر خیال کراله کنه ها دا نقصان ته ویلې شي او کمی ته ویلې شي انما الحیات الدنیا بشک ژوند دنیا چه ده لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا اي مؤمنانو کچره تاسو تقوا اختیار کړه یوتکم اجورکم الله په بدلی درکې تاسو ته دسو د اجرونو تاسو ولا يسالكم نغواړي الله تعالی تاسو نه اموالکم مالون تاسو خیال کراله ها تاسو نه الله تعالی مال نه غواړي په دنیا کې چې تاسو مال راکړي تاسو نه اعمال غواړي په شی به او یا دا مطلب چې تاسو نه کل اموال نه غواړي ها یو حصہ نه غواړي چې هغه سلوختمه حصہ ده په شی به کل اعمال تاسو نه غواړي ان يسالكموا فالله غواړي تاسو نه ټول اعمال فيحبكم ها فيحبكم او مبالغه وکي پتا سو باندې کالا د باندې مبالغه وکي چې دا ټول اموال دا ها دا بیت المال تراوړي دا ټول اموال دا بیت المال تراوړي نفيحبكم ها او تان کی تاسو لره په دې مطالبه سره تبخلوا تاسو به بخلو کوي احباطه ویل شي مبالغه کوي ته تبخلون تاسو به بخلو کوي دا تبخلوا جزاء ان يسأل ده او ويخرج اذغانكم الله بظاهر کی حسدون استاسو دا نفاق به بیا خسر گنش کچتا الله تاسو نه ټول مال وواړي ها انتم هؤلاء خبردار تاسو ها تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها انتم خبردار شئ ها حرف تنبیه ده انتم تاسو چې هؤلاء منافقانو تدعون تاسو ته دعوت ترکې دلې شي لتنفقوا في سبيل الله چې تاسو انفاق وکړئ په لار د الله تعالی کې ها اے منافقانو تاسو نه د انفاق سوال کیږي چې تاسو په لار د الله تعالی کې څو کوي انفاق وکړئ ها د جهاد سامان تیار کړئ فمنکم من يبخل چا چې بخلو کو تاسو نه ها فمنکم من يبخل بعض پتا چې هغه دي چې بخل کوي ها د جهاد د پاره سامانم ناخلي ومن يبخل چا چې بخلو کو فإنما يبخل عن نفسه بشک دې بخل کوي د پاره د ځان والله الغني الله بے پروا دے الله محتاج د مال نه دي وانتم الفقراء تاسو محتاج وان تتولوا او کجری تاسو وګرځي د حق نه يستبدل قوما غيركم الله به بدل کی بل یو قوم لرا بغیر تاسو نه ها تاسو با دا کچری تاسو وګرځي خیال کراله نستاسو په ځای بل قوم الله را پیدا کی چې به مخلصین ښا اب صحیح ثم لا يكونوا امثالكم اب تاسو په مثل منافقان نه ها او په دین کې بس کمزوري نه بلکې هغه بسې اب مخلصین خیال کراله هغه دې باب کې یو حدیث ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ها په دې پتون باندې لاس کې خودلو او وی فرمایله چې کچره د دین حق سوریا ستوري ته ورسي معنا د دین حق دومره لري شي د فهم او د علم نه ها چې دا سوریا ستوري ته ورسي نه د دې سړي د قوم ها داسې ځوانان برا پاسي په شی به کنه چې د سوریا نه با دین را کوس کی د سوریا ستوري ته به دین رسیدلې او دا غینه با ها دین زمکه ته راو په شی به انو
مفسرین جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دي په مناقب د ابو حنیفه رحمت الله علیه په شی به کړه چې دا حدیث چې کوم دی دا پیشنګوئی ده په حق د ابو حنیفه رحمت الله علیه ځکه چې ابو حنیفه رحمت الله علیه ایرانی دی سره دا د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د قوم سره دی اگر که اوسېدل په کوفه کې دی لیکن تل د سره دی د ایران نو وای چې دا حدیث مبارک دا په شان د ابو حنیفه رحمت الله علیه کې راغلی دی ځکه په ایرانی قوم کې بل داسې یو سړی نه دی پیدا شوی چې هغه د ابو حنیفه رحمت الله علیه په شانتي عالم وي د سوریا نه علم راکوز کی دسنه د سوریا ستوري نه علم راکوز کی دا یو ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې هغه ته الله تعالی هغه علوم ورکړو چې هغه سه علوم په ایران کې بل چاته الله تعالی نه دی ورکړي خیال کړه او ځکه ثم لا یکونو امثالکم بیا بدی تاسو مثل نوی پس کې نفاق کې بلکې دی مؤمنین او مخلصین بسم الله